د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند مبارک چې زموږ ستاسو ټولو دپاره بهترین نمونه ده. کوم کار الله تعالی ستاسو نه اخلي دا کار الله تعالی په خپله کولی شي. کمې پیسې کم دولت کم کار چې تاسو ته الله تعالی والا کړی دی چېرې تاسو د یتیمانانو له د غریبانانو له دې ته تاسو د دوی امداد وکړئ دا کار الله تعالی په خپله کولی شي. ریکارډ یې سم جوړ شي خدای ته خو دا ټول څیزونه معلوم دي الله تعالی ته هغه ته درج دي هغه سره خدای علم ورکې هغه ته خپل ځان ورکې د الله په لار کې الله پاک دې زموږ دې ملګرو ته چې دا څومره په دې لار کې دا خدمتونه کوي الله پاک دې دې ته خپل اجرونه په دواړه جانبانه نصیب کړي. हर सू खिदमत के हैं ये सिपाही खड़े जात रंगो नस्ल से बालतर ये जवान जो مگر الله تعالی شکر ادا کوو چې مونږه د داسې یو کار دپاره راټول شوي یو چې د کوم کار د ټول نه زیات احساس زموږ خوږ نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته څوک چې پیدا شو نو د خپل پلار د سوري نه محروم او چې هغه د لبو شو او د ګرځېدو شو نو د مور د سایې نه محروم شو او د یتیموالي هغه ژوند هغې سټارټ شو. د دې وجې نه نبی مهربان صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې ډېر زیات د داسې بې سهاره د داسې بې کسو خلکو دپاره ډېر لوی ترغیب ورکړی دی. نو زه د الله تعالی شکر ادا کوم چې مونږ ټول د داسې خلکو دپاره دلته راټول شوي یو. زه تاسو دلته په راتلو باندې په خیر علي وایم دا اگر چې دلته د انتظامات پوره نه دي ستاسو شاید نشان نه دي خو دلته په راتلو باندې د دې ځای په لیدو باندې د دغه بې سهاره ماشومانو دا ځای ځایګی چې تاسو ولیدو نو انشاءالله تعالی تاسو ته بالکل قوي او یقیني خبره دا ده ستاسو ته خوشحالي نصیب کېږي. دغه خوشحالۍ رسولو دپاره تاسو ته مونږ دلته تکلیف درکړو. څنګه چې ډاکټر صاحب محترم ووي نو حقیقت دا دی چې دلته کم ډونرز د بار نه راغلي دي او د دې ځای د دې فیسیلیټي ته بیا کتلي دي نو هغوی هم د الله تعالی شکر ادا کړی دی. هغوی دا اظهار کړی دی چېرې دلته کوم فیسیلیټیشن تاسو د دې ماشومانو دپاره کوئ نو حقیقت دا دی چې یاره لوی لوی خلک د دې تصور نشي کولی. نو موږ د الله تعالی ډېر شکر ادا کوو چېرې زموږ دا محنت او سعی او ستاسو دا پیسې د الله تعالی په دې کې لګوي. محترمو تاسو د الخدمت فاونډیشن نن په ډونرز کانفرنس کې شریک یې چې دا ریګولر سالانه دا ډونر کانفرنس دا منعقد کیږي. په دې کې تاسو احتیاط ورکړئ او بیا د هغې په بنیاد باندې روح کال د الخدمت فاونډیشن مختلف اکټیویټیز کیږي. په تیر کم 2023 چې تیر شو زمونږ مشر محترم سید شیرون باچا د هغې په مشرۍ کې او په نگرانۍ کې الخدمت فاونډیشن په مختلفو شعبو کې کار کو او 7 کروڑ 23 لاکھ روپۍ دا په 2023 کې هغوی په مختلفو مدونو کې لګولي دي. زموږ مشران راغلي دي د دې وجې زه د هغې تفصیلات ډېر نشم بیانولی ستاسو ټایم ډېر نه اخلم خو دا ده چې یاره په دې مدونو کې هغوی ډېر زیات خلک چې هغوی ته فیسیلیټیشن ورکړی دی لکه د په قدرتي آفاتو کې 2600 افراد چې دي دا مستفید شوي دي. دغه شانتې د صحت په مد کې 17686 افراد د تعلیم په مد کې چې مختلف د سټوډنټانو سره کم امداد شوی 625 کسانو ته 450 کسانو ته د اوبو په مد کې او دغه شانتې 130 بې اسرې خصوصي او یتیمانان ماشومان دې ته الخدمت فاونډیشن او شیرون باچا دې په دې تیر کال کې د هغې فیسیلیټیشن کړی دی هغوی ته هر قسمه سہولت ورکړی دی کوم چې په کورونو کې پیلان اوسي. دغه شانتې په سماجي خدماتو کې چې کوم د مختلفو واقعات راشي او یا د غربت په لحاظ سره یا په مختلفو سماجي خدماتو کې نو الخدمت فاونډیشن 20480 کسانو ته رسېدلی دی. دغه شانتې نور هم د ایمبولینسز او ډېر داسې کارونه الخدمت فاونډیشن تیر په دې روح کال کې کړي دي او د 7 کروڑ 23 لاکھ روپو کم احتیاط چې تاسو ورکړي دي الخدمت فاونډیشن صوبې ورکړي دي نو دا ټول کارونه په هغې باندې شوي دي. محترمو موږ د الله تعالی
دا شکر ادا کول پکار دي کم خلک چې دلته راغلي چې کم کار الله تعالی ستاسو نه اخلي دا کار الله تعالی په خپل کولای شي کم پیسې کم دولت کم کار چې تاسو الله تعالی والا کړی دی چې تاسو دې یتیمانانو لا دې غریبانانو لا دې تاسو د دوی امداد وکړي دا کار الله تعالی په خپل کولای شي الله تعالی زموږ د ازمایش د وجنه چې موږ الله تعالی ازمي نو الله تعالی زموږ دا کار اخلي چې څنګه دې د خپل مال خرج کړي دې وجنه زموږ د پاره دا زموږ شکر د الله تعالی دا کول پکار دي چې موږ دا خاتم تایس نه چاته پوسو کو چر په دې دنیا کې ستاره سوک سخی بولو نو خاتم تایي فرمایلی دي چیرې زه د یو بودو ملما شوم او هغه ملما چې کله ما ته روټای کې خدا د بيزي د مازغه راته کې خودو نو ما ډېر صفاتو کو چیرې دا ډېر مزیدار ډېر خواږو هغه بیا په مخه مازغه راوړو ما خواړو بار بار راوړو نو چې سار پته ولګی دا نو سل بيزي هغه غریب لاله کړي او بیا چې موږ پته ولګول دا هم صرف دغه سل بيزي سرمایه و نورې سمنو او چې مولو بیا په انعام کې سلو خان ورکو څوک چې الله تعالی په لار کې ورکړ کوي نو کله فرمایلی چې یو بلس زړه دې بدل ورکوم بل ځکه الله تعالی فرمایلی چې یو کو وسوي بدل ورکوم او بل ځکه الله تعالی فرمایلی چې را زبي حساب ورکوم مفسرین فرمایي چې را دا په دې وجه باندې چې را ځلې خلک د څه چې هغه یو ډوډۍ وسی هغه یو ډوډۍ ورکی ځلې خلک دسی چې هغه د کروڑونو وسی هغه ته یا لاکھ او 2 لک روپۍ ورکی دغه شانتي دغه وس مطابق الله تعالی دغه نیت مطابق دغه وس مطابق الله تعالی دغه اجر ورکي زه ان شاء الله تعالی دا تم ساتم چې ګران کار پیسې ورکول ګورې نه دي ګران کار پیسې غوښتل دي ګران کار په دې پیسو پسې ګرځېدل دي ګران کار د دې پیسو د دې ملګرو راغستل دي ته وینا کول د دې یتیم او بې اسره ماشوم د پاره لاس پیلاول کار قرباني ورکول دا باسي کې ګران کار دی د دې وجه نه زما درخواست ده چې تاسو دا کوم ملګری دلته راغلي د دې الخدمت فاونډیشن دا کوم ذمہ دارانو کارکونانو ملګری چې دي او د چا په کړهو باندې چې دا بلډینګ دې ځای تر رسیدلې ده د چا په کړهو باندې چې په دې بونیر کې شپږ ایمبولانس د غریبانو مزدورانو لپاره کار کوي پتاله او د نور ټول اکټیویټیز زما درخواست ده چې تاسو دا نن دلته دا اعاده وکړئ چرا لشکر سلام الخدمت تجھے قوم کا ہے سلام زندگی کے لیے موت سے لڑ رہے خدمت خلق پر بس یہ معمور ہے سب کا یہ نام خدمت زندہ ہے سب کا یہ نام